حمید آباد کې موجود یو 13 ورځ چې کومه دلته المناک حادثه راغلې وه چې پکې یو موټر کار دلته ولاړ د چرګانو ډاینه چې د هغې سره د هغې تصادم شوی او 2 کسان پکې مړه او 2 ژوبل ول. د حمید آباد په اړه دلته کې ډېر زیات واقعیات راځي. دلته کې ماشومان هم بې شماره چې دي مړه دي په دې حادثاتو کې، ولې چې دلته کې دا روډ چې دی دا پلین دی او په دې کې ډېر زیات سپیډ کېږي عموما. نو زما سره د دې یو شهري د فرودین خان لالا موجود دی، د پاړې اوسیدونکی دی. دا راته ووایه چې د حمید آباد واقعیت دا ده چې دلته ماشومان هم ډېر زیات مړه دي، نو دا حادثات ولې راځي؟ یاره جی دلته کې مسله دا ده چې دا روډ د هغه ځای نه والا هغې پورې دا پلین دی، نو زیات کار دا خبره ده چې دیو ناشنا خلک چې راشي نو هغه په دې نه پوهېږي دا کلی دی. یاره دا مسله ده لکه کلی دی کوڅې ورته نږدې دي، نو چې دې نه دا ماشومان راځي د په فول سپیډ کې را رواني ګوري نه هلته ماشومان تقریبا د هغه ځینه والا دا مخامخ چې ښکاره دي پورې تقریبا 35 اکسیډنټ دي داسې وشوې چې لکه هغې کې خلک مړه دي. 35 کسان ماشومان لوی واړه دا پکې مړه دي او تقریبا لکه ډیسیبل خوا دي اوس هم دنیا ګرځي. پرون چې حادثه راله هم پکې د حمید آباد په اړه یو کس زخمي دی. دا پکې او دلته پکې یو کس زخمي دی، موږ د تره زوی دی او په کور کې پروت دی غریب. دلته کې په دې روډ په غاړه باندې ولاړو. بالکل دا تاسو ګورئ چې دلته عموما دا خلک چې دي دکانونه دي دا راغونډ شوي دي، دا ګاډی د صوبه سیند نه راتلو مټې ته تلو چې یو پکې د شانګلې کس و یو ورسره د مټې کس و کم چې په دې کې زخمي دی، یو دلته کې راهګیر چې کم د حمید آباد پاړی دی. په حمید آباد پاړی کې مونږ روزانه په هر هفته کې ګورو چې یاره ماشوم چې دی ګاډي و ورسره کم زیاتومره خلک چې دی هغه دا روډ پار کوي، دلته کې آبادي ده. نو دا یو لویه مسله ده د حکومت لپاره، د دې خیبر پښتونخوا هایوې دپاره چې دلته دوی لی یو پلای اوور رخ کړی وي د افتېدو دپاره، یا دلته کې بریکرز چې دی هغه وشي، ولې چې دلته یو لوی سپیډ کېږي ناشنا خلک ټورسټ راځي هغوی ته خو دا پته نه وي. د آبادۍ دپاره دلته کې څه ایمرجنسي په توګه باندې څه بورډونه هم نه دي لګېدلي. نو د حمید آباد پاړی دې خلکو ته لوی مشکلات دي، په دې باندې مزید خبرې کوو زموږ سره. دا وخت چې د حمید آباد پاړی د دې روډ د صورتحال نه تاسو خبرو چې دلته کم حادثات راځي. 13 ورځ چې دی هم 2 کسان په دې کې وفات شوي دي، ورسره دلته یو راهګیر چې دی هغه هم زخمي دی. هغه چونکې دلته موږ د چا سره ناست یو د دوی رشته دار هم دی. دا راته وایه ممتاز چې ستاسو د مخې دا حادثه راله څه صورتحال و په هغه وخت څه تاسو ولیدل؟ باچا صاحب صورتحال خدا چې روډ اوار دی د چوک نه چې راواوړی جو د هغه پاړی پورې سیده روډ دی جو هر سړی وایي چې ګاډی مې 100 سپیډ ته ونه خېجو. ګاډی سپیډ کې را روانو، دا ګاډی خراب شوی او په روډ کې ولاړو، سب دونه کار پکې نه و، معمولی کار و. خو هغه چونکې هو تیز و او د لرې نه راغلی و، سفر یې کړی و چېرته وده و، یو سیده د ګاډي نه لاندې ورغلی سره بریک له خپه ور وړی نه. دا راته ووایه چې دلته د دې نه مخکې کوم ماشومان او د دې نه زیاتومره بوډاګان چې دی هغه هم د دې حادثې ښکار شوي دي، نو د دې تعداد څونه دی، څونه تاسو دلته مړي چوت کړل په خپل لاس؟ د دې خو مونږ جی مخکې هم ډېرې پیرې دغه شانتې په اخبارونو او په ستاسو شانتې په دې چینلو په دې باندې ویلي دي، د شمار نه دي. خو دا پرونی واقع چې کوم وشو نو د مړو د دې سره 3 یا 4 په دې ایریا کې خالصتا جهانگیر آباد او زمونږ دغه نه حمید آباد پاړی زیات تر متاثر ده. حمید آباد او جهانگیر آباد متاثر ده. اسی ممتاز خان ته په کار نه و چې دلته یو پلای اوور د هایوې والا راخ کړی د حکومت سره وسایل دي، تاسو دونه پریادونه په میډیا وکړل، تاسو غږ چا وانه اورېدل، دومره د مړو شمیره ورسېده، زخمیانو په هغې کې ډیسیبل شول خلک، نو دا تاسو دې ته په کم نظر ګورئ څه به کېږي؟ مونږ خو جی هغه شته چې کوم هغه قانوني یا هر څه چې خو هغه بریکرې جوړې کړې وې که نه، هغې هم څه نه څه ګزاره کوله چې یو پیره راله هغه بریکرې لرې کړې وې، څه چل دی لکه دا ولې لرې کوئ وی چې چېرته د وزیر اعلی سیکرټري په لار تللی، تاسو به دا منئ ګورئ ښه یا نه منئ، وی چې د وزیر اعلی سیکرټري په لار تللی دی او هغه ته شاک رسېدلی دی، هغه په اوده وړقېدلی دی او بالکل هغه ته شاک رسېدلی. ګوره مونږ هره ورځ په 2مه ورځ په 3مه ورځ وړوکې لوی زنانه دوی ته پته ټول خلکو د تاسو ته هم پته ده چې د 2-3 ورځې بعد دلته د کوره 2 هم مړه دي. ګوره ښه خور ورور هم مړه دي په دغه کوزده کې د زموږ د خان کاکا جي هغه انوسي که نه، نو دا څومره د شاک او د تکلیف او د دوک خبره ده. هغه د وزیر اعلی د شاک دپاره چې په سیټ کې ته شاک رسېدلی دی، د هغې دپاره یې بریکرې ورانې کړې
او زما بچی مري او واړه او لوی او تاسو سره حل ماجور سره ممتاز دارته وایي حل د دې بای صاحب زه خو وایم چې دا ده چې وس نورس نه کیږي روډ جوړ کړل د کلی په منځ کې تل ده س سیفټي وته نشته د سیډ نه نشته د بل طرف نشته بورډونه دوی نه دی لګولي چیرې مخکې جمعات ته مخکې مدرسه ده مخکې سکول ده یاره دا ځکه وخت ده دا ځای آبادی ده نو چې د ډرور له خلک په دې ذهن کې دا خبره کی خو دې شي کنه چیرې به دا بورډ د سوجه د مخې ته نو وسوم دغه طریقه ده چې دغه ځای په ځای د موضوع نه واخله د پول نه بلکې کنه تیرن د ډډهاري پورې دا روټ سیده ده خپل بیا دا اتار چړاو د نو گاډي لک په قلار جهان مننه کور مو حمید آباد دا روډ او بدلته کې بشمار حادثه د دې خبرې عکاسي کوي چې دلته د حکومتي وخت نظر بالکل نشته 34 خلک چې دي ماشومان او پاغه کې زیاتومره خلک چې دي اغا د دې حادثاتو ښکار شوی دی ولې چې په دې روډ باندې بے تحاشا سپیډ کیږي د دې خیبر پختونخوا هایوي روډ چې کله جوړېدو دلته فلای اوور پکارو دوی ته دلته کې د سیفټي بورډونه پکارو دلته کې انتظامات پکارو خو پاغه باندې هیڅ اقدامات نه دی اوچت کړی شوی دا یو لوی سوالیه نشان دی د دې د اوسیدونکو د پاره چې دا خبرې تاسو واورئ حکومت لپاره چې بده پوری اقدامات وکړي عملګر ریپورټر عزیز خان سره سہیل باچا پارړی حمید آباد سواد